أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وقال عز وجل: الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا. درېمه جمعه ده چې ما تاسو ته په دې یو مضمون خبره شروع کړې ده چې رب العالمین حضور پاک ته هم فرمایي او د هغه په واسطه موږ ته هم وایي چې د خلکو ته نصیحت وکړه. نصیحت مسلمان له فایده ورکوي. ذکر نصیحت سے آخرت وریاد کا تذکیر دا آخرت جنت وریاد کا چې ردی شوق پیدا شي، دوزخ وریاد کا چې ردی پزړه کې گھبراہٹ او یره پیدا شي، قبر عذاب وریاد کا او چې رستو په انسان سره روان دي حقیقتاً انسان دا غین اخلاص نه دی، دا وریاد کا گوری اسے نه چې پښتانه وي او بد سر نه ووړي بیا سړی سم نشي کولی، اسے نه چې بیا په د وخت ووړي او د ګوتې مروړي او لاسونه مږي او بیا دله په لاس نه ورځي مخکې نه پوهې کا. نو ما هغې کې درته د ځنکدن او د قبر د عذاب او د قبر د پاسېدو خبره کړې وه او د قیامت دروازې بیان به مسنا ستېره جمعه درته کړی و چې الله به حساب کتاب نه شروع کوي. آخره کې به رب العالمین ته حضور پاک مبارک د دنیا د یوې هفتې برابر سجده ولګوي، ځکه هغلته کې خو ورځې و هفتې نشته. نو رب العالمین به ورته بیا وفرمایي چې سوال کا وسل تعطو چې ته څه غواړې چې درته میلاو شي، او سفارش وکا اشفع تو شفع ستا شفارس به قبول شي. نو رسول الله مبارک بلومبے د مسلم شریف حدیث ته د حساب کتاب سفارش وکي او دا غي نه پس په بیا د خپل امت سفارش کوي. زمارونو خلق چې لومبے د قبرونو را پاسې نو سخت تکلیف کې وي او خلق به په خپل خولو کې ډوب پراتی او ډېر لوی تکلیف کې به خلق مبتلی. بیماری خوشته نه چې سړی بیمار شي، مرګ خوشته نه چې سړی مړ شي او د غم خلاص شي. هر سړی به په لوی غم کې مبتلی او رور د خور نه خور د رور نه، پلار د زوی نه زوی د پلار نه، ښځه د خاوند نه او خاوند د ښځې نه، بالکل به تختی به. هر سړی سره به د خپل ځان غمی، د ښځې سره به د خپل ځان غمی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی کہ حضور پاک و فرمائل کہ خلق قبرون نپاسی بربند بھائی بیا بولا رستو اللہ لباس و جامع ورکی. نو عائشہ صدیقہ فرمائی کہ ماوی دا اللہ رسول دا خلق بیو بلتا نگوری چې بربندی نو سړی ښځو ته او ښځې سړو ته او سړي یو بل ته به نه ګوري. وی عایشې ډېره سخته ورځ ده، په دومره سختۍ کې به خلک پراتی چې د یو بل عورت ته به څوک کتی نه شي. تاسو دې نه خپله اندازه ولګوئ چې دومره سختي وي چې د یو بل عورت ته څوک کتی نه شي، په ټینشن کې مبتلی. نو سخته ورځ ده. نو وی د الله رسول زه به د کوم ځای ګورم په دغه ورځ. نو حضور پاک و فرمایل دریو زینو کې ما ګوره دې کې زه نه خطا کېږم. یو دا دی چې کم وخت کې زما امت سره حساب کتاب کېږي او تله ولګېږي نو ما هلته ګوره. یو دا حوض کوثر په غاړه مې ګوره. یو دا چې امت کم وخت کې په پل تیریږي، پل صراط چې تاسو وایې هلته مې ګوره. دی دریو زینو نه به زه نه تېرو خطا کېږم، دې کې ما لټوه. نو حساب کتاب زمارونو چې کېږي د دنیا حساب نه دی ګورئ. تله به لګېدلې ډېره غټه تله
او د دې تلې نگرانی به په خپل رب العالمین کوي او چې کوم انسان وزن کوي طول کوي اب حضرت جبريل علیہ السلامي دغه احادیث ډیر دي خو تاسو ته غنوې مفهوم یې دته او تل سمره ده نو حضرت داود علیہ السلام الله نه تاسو کو یا الله دا تل را توخایا نو چې وته خولنو بهوش پرې وته نو چې هوش کې راغی نو جړلې وی الله دا خودم را غټه ده کدا او اسمانونه او زمکه په یو چابړي کې واچه په یو پټه ځای کې ګورې ځایږي نو الله دا به زمون په عمل او په نیکو څنګه ډکیږي نو الله او فرمایل اے داوودا چې زه او غواړم نو په یو کجوره هم ډکول شم کم عبادت کې چې اخلاص ډیری رونو او وزنداري کم عبادت کې چې اخلاص ډیری د عبادت ډیروالی مقصود نه دی د عبادت حسن او اخلاص مقصود دی ګوري زمون خلق منځ کوي خو برباد شومون دا اکثر د خلکو ته وګورم نو ما داسې خپه شمه ځکه چې څنګه سجدې نه پاسې نو پډز دویمې سجدې لځي او چې د رکوع نه پاسې نو شانه نه غي په منډه سجدې لځي مونځ غرق او تباه شو دا مونځ نه شو د حضور پاک دا ګورزان پوي کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم مخکې یو صحابي دغه سي منځ کو وی قم پاس فصلی فانک تم تصلی منځ دیو کا منځ نه دی کړي ونش هغه دوباره بیا هغه سي منځ کو بیا راغی پر رسول الله مبارک سلام واچو او ته بیا فرمای پاس منځ دیو کا منځ نه دی کړي منځ دیو نشو دریم ځل بیا راغی بیا منځ کو بیا راغی رسول الله مبارک باندې سلام واچو بیا وته فرمای فصل ارجع واپس شا صلی منځ کا تا منځ نه دی کړي او ته وای د الله رسول درې ځله مې وکړه مال خدینه خچل ناراضي نبی او تر مانځه چلو خو کله چې الله ته ودرېږي الله اکبر وایا نیت وکا نیت د زړه ضروری دی کدا خلی نیت نه پروا نشته چې لکه درال چې د مازیګر سلور رکعات فرض دي او د الله د پاره کوم د امام پسې بس دم کافی دی او که په خلی وې نوم خیر دی رسول الله مبارک د خلی نیت په مانځ کې نه دی ویلې د زړه نه به نیت کاو خدامن پښتانه خود د زړه نیت نشي برابرولې دی وجه زموږ علما وته چې خیر دی د خلی نیت کوي د خلی نیت بدعت نه دی په بعض موقوف پیغمبر مبارک د خلی الفاظم ویلې دي لبیک بحجتین نو د خلی نیت بدعت نه دی او اصلي مونږ سره شتا بل ځای کې شتا خوشتا او دا تخبل توجه برابره خود د زړه نیت ضروری دی نو نیت وکا بیا لاسونه اوچت کا تر غوګونو پورې چې دا د ګوته دواړه مټې ګوتې د پوسکو ته مخامخ شي او سلور ګوتې د غوږ د بری سی ته مخامخ شي او لاس چې کم اصل لاس او منګول د دادی وګو ته برابر شي په دې طریقه د حدیثو په میانس کې تطبیق راځي بیا پنامه لاسونه او تل چې صحیح د نوم نه لاندې شي او څه پنامه راشي لګا غوندې سا نو په نوم امراله د نوم نه لاندې امراله د سینې نه لاندې امراله په ټولو حدیثو عمل راغی دا غینه پس بیا وایا بسم الله وایا سبحانك اللهم وایا او بیا دا غینه پس اعوذ بالله وبسم الله وایا او دا غینه پس سوره فاتحه وایا خشتخ کل طریقې سره وایا سوره فاتحه په کل طریقې سره وایا او سوره فاتحه نه پس بیا سورت وایا او د سورت نه پس بیا لاړ شو رکوع کا کل مزیدار رکوع کا منډه مو ته الله ته ولاړې دا سوچو چې ما الله ویني کزي نه ما کل طریقه دا ان تعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك کذا الله نه ما خو ویني کنه رکوع خشتاو کا سبحان ربي العظیم سبحان ربي العظیم او بیا د رکوع نه چې پاسه سمع الله لمن حمدا بیا وی ربنا لك الحمد حضور پاک په کې دینه زیات الفاظم وي
ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا في مباركا عليه او کله داسم ویلی دی ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا في مباركا عليه ملء السماوات والارض وملء ما بينهما وملء ما شاء من شيء بعد دومره وګدیم ویلی سمع الله لمن حمد ربنا لك الحمد رښتیا وایي موږ دا وایو موږ وایو سمع الله لمن حمد الله اکبر مولیانو هم ځان شرمولې دي بعضو مولا کا منس ٹک کا تاسو بهم ٹک کوي مولا مو سمع الله لمن حمد الله اکبر الکه مختلف صبر وکړي چې مقتدی خود پس ربنا لك الحمد وای کنه سبا وکړي چې زر منځو کې تاسو سره تاسو کوم سونا ټیم بزر منځو کې وای کنه 2 منټه به زیات شنو خدای لته 2 منټه هم نشي ورکولې ته خدای نه شرمېږي چې خپل منځ کې 2 منټه به زیات ولګي 3 منټه په زیات ولګي نو یو دوست سره چې خبرې کوي په موبایل خوشل منټه لګي فزول چې یو بل سره غب شپ لګو سونه ټیم ضایع کو نو ته د خپل منظم نشي سمولې ته الله نه شرمېږي چې الله تعالی دستا منځ دې ډډوډ او بیا چې سجدې له لاړ شي زر سر اوچت کی لک په قلار سجده کې وخت تیر کا ظالما او سجدې نه چې پاس املا نه غي زر دوی می سجدې لذي دې می سجدې له زر بده کنه رسول الله مبارک په بعضي وختونو کې دا می رب اغفر لي وجبرني واهديني بل ذاك وي وعافيني الفاظ ویلي لږ مهرباني وکړه د دواړو سجدو منځ کې لږ کینې د مارونو غوړې چې د رکوع نه پاس یو منټه مودرېږي کافي شو تعالی نو ګوره سلور رکوګانې په سلور منټه شو یو منټه کم ځای ودرې دی شي او د دواړو سجدو منځ کې چې د نیم منټم کې ناشته د رکوع نه بر دي ک نیم منټم تیر کنو خپل بشي منځ دی خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا الله وی چې ما تاسو له مرګ او جون پیدا کو جو مرګ نه پس به تاسو کېږي په جون کې د عمل چې څوک کله عمل کوي خشتا اکثر عملان چې څوک ډیر کوي 2 رکعات او کا خشتا او کا د شپې سلورو کا خشتا او کا 2 رکعات نفل او کا خله او کا نو کته شل رکعات نفل او کې ډز څه فائدہ څومره زر زر مونږ لګیا یو خدای پورم ټوکې شروع کړې او موږ پورم ټوکې شروع کړې دي تاسو ته یو مثال درکو ستا یو دوست یو د دوی واده دي او واده شو ته مبارکې لري او تا ول سلور کیلو مټي واغشته خو قیمتي مټي دی ولا واغشته او هغه دی په یو پلاستیک ګوته کې واچول او شاپینګ بیگ کې دی واچول پلاستیک ګوته کې دی واچول او غل دی یوړه هغه خذل یو سکور والا له یو چې دا د ما دوست یو دا مټي سلور کیلو راوړي دا سلور کیلو خو ګرانه قیمتي مټي هغه خذ به سوي سونه ور پورې خان دي یره ډېر قمقل دوست دی سلور کیلو یې راوړه او شاپینګ بیگ کې چولې دا خو په دې لاره ټوله ګډ عقیده لیدا هغه تور او سپینه او زیړ ټول یو بل سره ګډ گاډي راشي دي چې ګوته کې واچې روح پاتې کېږي نه چې پلار ازي شړقېږي او ټول ګډ گاډي ردي دا خو ستا ډېر خيار دوست دومره قمقل خرچ ته په دنیا کې نه دي سلور کیلو باندې بلا پیسې ورکړه دا خواته واچو دا بوتاوا کې واچو دا خو ماشومان هم نه خوري هغې نه خو چوري جوړه شوې ده اخوار سره ګډ مکس شوي دي نه میلمه ته پلټ کې کېښودی شو او نه موږ ساتلی شو دا څنګه دوست دی دا بېوقوفه او خر څونه سپکې به ورپسې ښځه وایي دی غریب سلور کیلو مټی دا لیکن اس ته جوړه نشي بل یو دوست دی هغه 1 کیلو راواغشتا او پچه کې واچول او دا هر یا دانه جدا جدا پرتر او پلاستیک کې پر پاسو لگاو او دا مټای والا په پاسه ګلونه مو لګی هغه یوړلا خذل اور کدا مې بل دوست وروړي دا اسوي دې ته خيار وای دا سونه خشتره کومګه چاله گیفت کې ورکو نو به خوشاله شي او که چاته میلمت اکدو هر دانه جدا پرته ده د عزت طریقه را سونه خوند وکړه نو ګوره غبل سلور کیلو وړي وا او د 200 راوړه کیلو نو هغه باندې خوشاله نشو پدې خوشاله شو نو عبادت لګو کا لګ نفلی یادو فرض خو چې سدي هغه بکې عبادت لګو کا خو کله کا گفت جوړ کا چاله ورکه الله له ورکه نو چې الله لکم عبادت ورکه نو ست جوړ کا
गिफ्ट ښکلی کا مزیدار کا الله له ورکا او کډیر عبادت او ګوته مټی وي نو الله به فرشته سوي رب العالمین فرمای چې دا عبادت او دا منځ ولا په دا سر د پاسه ورغورځوي زمانه دی پکار نو زه ډیر افسوس کوم چې زموږ مسلمانان او دسو کې پاغي وخو لګي جمعات تلال شي پاغي وخو لګي منځ او کې وخو لګي لیکن منځ نشو ولی رکوع پس قومه نشوه د دواړو سجدو منځ کې چې سجده واغه سجده نشوه سجدیم په صحیح طریقه ونشو رکوع په صحیح نشوه او منځم دونه په منډه چې دونه زر درې وي چې پته مونږ لګي ښکلی عبادت کوي خشته مزیدار ښکلی عبادت چې رب العالمین ور باندې خوشحاله شي نو چې صدقه م ورکې نو ښکلې طریقې سره ورکه که صدقه ورکې او ته پکې ریا کې یا صدقه کې او ته خلکو ته ښودنه کې نو دا صدقه د خدای په نزد نه قبلېږي د ریا سره لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى او یا چاله صدقه ورکړو بیا په احسانونه کې او یا دې چاله صدقه ورکړو سبا وې راشه کنه مانه دا کار وکړه پرون مې د زکات نو درکړی سو هر څه دې ډوب کړل ریا به نه کې ولا یشرک بعبادت ربه احدا مراد نه ریا ده خطرناک شی دی نو چې په اخلاص چاله پټه صدقه ورکې دا یو لاس باندې ورکې دا بل هم ته خبر نه کې رسول الله مبارک فرمایي او خالص د الله دپاره صدقه ورکې او کوشش کوه چې صدقه دې په ښه ځای کې ولګي مدرسه کې ولګي جومات کې ولګي مولا لو لرګي طالب لو لګي مسکین لو لګي کونډې لو لګي یتیمانانو لو لګي دا بهترینه صدقه ده جاری صدقه وکړه ښه بهترینه صدقه پې وکړه یو طالب غریب دی د کتاب ضرورت دی والا یو ملا دی درس کوي د کتاب ضرورت دی ها مانه واخله چې کتاب دله والا بهترینه صدقه د ټول عمر چې هغه کتاب ګوري او درس دی کوي تعالی به د هغې الله ثواب درکوي داسې صدقه وکړې مدرسه کې کوټه جوړه کا جماعت پکې جوړ کا دینه بهتر ټول عمر به په دې کې د دین کار کېږي په ټول عمر به پکې عبادت کېږي طالبان به سبق کوي عبادت به کېږي دا نه ختمېدو والا صدقه ده روجې دې په چا وخوړې سپې دلته یې وخوړې هلته لاړه خبره خلاصه شوه مونږ دغې له زور ورکوو 10 دیګه پخو 20 دیګه پخو 40 دیګه پخو 100 دیګه پخو دا د مونږ صدقه نه ده په قلار کې نه خو تا د هغه خوړلې وې تا په هغه وخوړې او ریا دی وکړه چې خلک وایي چې ډېر لوی دیګونه پاخه کړل او ډېره زبردسته ډوډۍ ورکړه او خلکو ته مو څنګه وه ډوډۍ ډېره خشته وه بل نه تپوس کې څنګه وه ډوډۍ یاره جي هر څه پکې و او که نه دا خو ما په پلانکي ځای نه پخلي والا راوستی و او ډېره ښه پخلی مې وکړه ټوله ریاکاري ولې جي مه پخوه مړه ده نه جي ټول عمر مې د خلکو خوړلی دی اوس به زه خلکو له نه ورکړم د مړو خیرات هم زمونږ ټول هم دغه لاړ یا لکه غریب دی یتیم دی مه کوه یتیم دی لارې مړه دی ماشومان یتیمانان پاتې شو مه کوه خیراتونه یتیمانان دي د یتیم مال خوړل ډېر لوی جرم دی لا تاکلوا اموال الیتاما ظلما بالکل مه خورئ او الله فرمایي چې چام د یتیم مال وخوړی انما یاکلون فی بطونهم نارا وسیصلون سعیرا اور ظالمه خېټې ته اچوي نجی نه خامخا به که ولې دا خلک بیا موږ له قبر له نه راځي رواج غلط شو جی د ټول عمر هم د خلکو د مړو خوړلی دي او زمونږ به دي او خلک به وي خلک به څه وایي نو دا تا خیرات دا نه دا خیرات نه قبلېږي چې رسول الله مبارک فرمایي په یو کجوره تله ډکوم هغه پټه کجوره چې چاله ورکې خیرات پټ ورکې څوک یو غوږ او بل غوږ خبر نه کې هغه به تله ډکوي درته انشاءالله العزیز او مدرسه کې ورکې او جومات کې ورکې او په طالب مسکین ولګې فقیر او په ملا ولګې چې درسونه کوي علما وله ورکې دي درسونه کوي غریبانانو 3000 او 4000 تنخواه د څه شی دی په 3000 تنخواه کې د هغه څه کېږي اخر ستا په 50,000 او په 80,000 کار نه کېږي د هغه به په 3-4,000 تنخواه د میاشتې څه کېږي مریض ورته پېښ شو دی خوار به څه کوي د هغه مړه کېږي چې د ما بچي ښه خوراک وخوري او د ما بچي ښه جامه واغوندي که نه نو دې باندې خرچې وکړې یتیم دی دی هغې له ورکې یتیمانان ستا مال کې قسم دی د یتیمانانو حق دی ستا رشته داران غریبانان دي قسم دی پکې حق دی کونډه د غریبه یوازې په کور کې ناسته رسو کې نشته نن سبا خو زامن هم ظالمان دي مور او پلار دغسې پرېږدي او بوډا سړی د غریب د دارو درملو دره کې نه لګي دی له ورکه وړه والا ګوتی والا دا وړو
مسکینان دی غیله فقیرانو له ورکنن سبا څومره ګراني ده زمارونو ګورئ څوک غږ نه کوي د شرم د لاسه 600 روپۍ دیاړې یو مزدور او ګلکار دی دغه زر 1200 روپۍ اخلي ته رښتیا ووایې په دې ستا ګزاره کېږي که دته مریض پرېوت دی به څه کوي ته وړو ګوتې په سوره ټماټرو ته وګوره او د پیازو ته دې وګوره او د سبزۍ ته دې وګوره په خدای یقین وکړه زه کله حیران شم زه یم دا قصبګر غریبانان او دا مسکینان او دیاړي مار خدای روزي ورکوي بس په دې به خدای پېژنې الله روزي ورکوي ګنې که په عقل ورته ګورې نو په خدای یقین کوه که ستا نن په 50-50 زره کې یو رکوټې کوره مو چلېږي د بجلی بل به څونه ورکې د ګیس بل به څونه ورکې ته خو ډېره ګراني ده مریض صورت ته ځه اسپتال ته رسې هلته به څه کې او خو ظالمان ډاکټران هم بیا ظلم کوي د ایکسرې ده او د الټراساونډ دی او د 200 روپو دارو چې په 200 کېږي هغه ظالم دې ته نه ګوري چې ځان له دنیا جوړوي هغه د هغه 200 روپو دارو درته نه لیکي هغه د هغه بلې کمرې سره میلاو دی د 600 د 800 درته لیکي دې ته نه ګوري چې دې غریبې زنانه خو غوا خرڅه کړې ده راغلې ده دې ته نه ګوري چې دې غریب خو مزدوري کړې ده او راغلی دی دا خو دیاړي مار دی نو ظالمه ستا خو ګزاره کېږي تنخوا ملې او پیسه ملې ظالمه دا زیاتي ځان له بنګلې جوړې او غریب جیب لوټې ځان له غټې غټې بنګلې جوړې غټې غټې موټرې لیکنه په تنخوا او په پیس خو دې ګزاره کېږي دا د زیات دارو چې دا خرڅې د کمپنو سره میلاوي کمپنو سره نو بچوله او نوسوله بنګلې جوړې او غریب دې تباه او برباد که خدای نه یېرېږي دا ستا مسلمان رور نه دی دا ستا مسلمانه خور نه ده د دې غریب خو د ماښام ډوډۍ نشته دی دې غریب ته خو د سهار ډوډۍ نه میلاویږي او مریض یې دله راوړی دی د ما دې په خدای قسم ما د ډاکټرانو نه اورېدلی دي چې په هسپتال کې داسې مریضان پراته چې موږ ورته دارو لیکو او سهار ورشو دا دارو وی نه مې دی راوړی ولې په څه راوړم او په دې هسپتالونو کې داسې مریضان غریبانان مړه شي چې د دارو د راوړو درک د غریبانانو نه لګي بچی وته پروتي ډاکټر وته دارو لیکي وای ښه چې سار راشي دارو دی ورکړي دي نه ولې پیسې نشته پس ولا راوړه ها تر خپل بچي شفا ته لګي تر خپل بچي انګلند ته علاج لا بوزي تر خپل بچي آغا خان ته کراچۍ ته بوزي او خپل بچي د پلاورونو ګرځي او په غټ هسپتالونو کې د غریب بچي واه 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 ته به خدای رسې جواب ورکې قیامت ورځ را روانه ده ستا دې مال کې د دې ټولو حق دی د مارونو ګورې مسلمان ته خپل رور ووایا مسلمان خور ته خپله خور ووایا مسلمان دیاړي مار ته او د قصبګرو غریبانانو ته ټولو قصبګر څه به دي سره یو بټیارې دی دیګونه پخی څه وله ورکې څه ورکې اچھا تر اتوار پر ورځ خیرات وادي باقي دغسې ګرځي او دې نور ته به د چا پلار ودرېږي یو لور دی غریب ټولو د اور په غاړه ناستي سټک ډبی اسان کار دی یو نه دی غریب ټولو ستا خطونه په لارو کوڅو کې ګرځئ او ستا خدمت کوي منته خو وایه او 2 منډې چې واده وشي نو بیا هغه ته مې سترګې پړسولې نه دونه واله او نه دا واله او نه دا واله او چې ته په 15-16 کاله کې در باندې واده را روان یو ترکان دی غریب یو مزدور کار دی زما رونو زما خو چې څوک بیان اورئ زما رونه یې زه به تاسو ته نصیحت کوم که نور څوک عمل نه کوي چې تاسو یې اورئ او څوک دا بیان په کیسټ هم اوري ټولو ته زما دا نصیحت دی چې د غریب مسکین کونډې رنډې مزدور کار دیاړي مار د دې پوره خیال په خپلو پیسو کې ساتئ او تاسو ګورئ چې خدای به ردې بدل درکوي او که به یې نه درکوي قیامت ورځ را روانه ده الله به درنه په دغه ورځ تپوس کوي نو صدقه ډېر بهتر پټه ورکوئ